سلامونه دوستانو، که هر څومره وخت ناوخته دی، خوشا د شپې 12 بجې کېدونکې دي. د پاړه چنار چې کومه دغه ډېره لویه ناوړې پیښه شوې ده او خوشا د 50 نه زیات انسانان چې په هغې کې د 4 میاشتو د 8 کالو ماشومان هغه هم هغو د ژوند نه لاس وینځلي دي. نو دغه واقعې دغه تسلسل ما خو وخت په وخت د خپل پیج نه په دې باندې څه لیکلي هم کړي دي، خو پرېښودمه یې نه. هغې ډېر تنګولمه هغه سوچ، هغه فکر، یا په دې پښتنه منطقه زموږ په دې وطن کې څه روان دي، د دې بنیاد څه دی، دا ولې کېږي، دا به کله ختمیږي. نو مې په دې باندې له ملګرو سره خپله یو معمولي غوندې رای شریکه کړم. یو خو زموږ نه دا ملګري ډېرې ګیلې کوي، موږ که تصویر شریک کو نو هم کنځل کوي، که خبره کو نو هم کنځل کوي. موږ ګوره نه ډز کولی شو، دا یوه خبره ډېره واضحه واورئ. نه څوک وجلی شو، نه ټوپک راغستی شو، او که دا موږ کولی هم شو نو دا به موږ نه کول، ځکه چې موږ کلک یقین په امن باندې لرو، په عدم تشدد باندې لرو، په مکالمه لرو، په خبره باندې لرو. نو دا کوم چې ناپوهه پښتانه دي، جذباتیان دي، یا جاهلان به ورته زه ووایم په ډېرې بښنې سره، چې دیو هر څوک چې راشي که نه، زه اکثر ګورم که رحمان بنیری صاحب راشي، که ډاکټر کرن خان راشي، که دغسې زمونږ بختیار خټک صاحب راشي، که زمونږ څوک راشي، نو دغه ناپوهه بې علمه پښتنو یوازې کنځلو ته کار ویلی. همدا خو وجه ده، دا زمونږ دا جهالت دی چې پاړه چنار کې به هم خلک مري، پېښور کې به هم مري، هلته به مري، دلته به مري. موږ جذباتیانو، جاهلانو، کنځلو له تکړو د سوچ، د عقل، د فکر نه کار ناخلو، نه رایو کېږو. یو خو دغه خبره. اوس دې له راځمه، دغه لکه دا دومره بدبختي دی که نه، چې موږ په یو موضوع باندې خبره هم کوو، نو اول به د هغې نه مخکې هغه وضاحت کوو، لکه دومره د یو ناپوهه خلکو سره، بعضې خلکو سره زموږ مخ دی، خو خیر دی دا به پکې کېږي. اوس راځمه دې له چې دا ستونزه څه ده، مسله څه ده، ولې داسې په پښتون وطن کې کېږي. دا یوازې د پاړه چنار خبره نه ده، دا خو دا مین سټریم میډیا زموږ نه درد شریکوي، نه خبره شریکوي، نه غم راخلي. دا زموږ د هرې ورځې قصه ده. دا یو باقاعده انجینیرډ کوشش روان دی، او باقاعده د دغه اړي ګړي دپاره بیا یو ځل دلته پوره ځمکه جوړه شوې ده، او دا به کېږي. دا ډېره لویه بدبختي ده، څو پورې چې وانخلي شعور، اجتماعي غیرت، سوځي به جونګړي، بنګلوال به تماشې کوي. اوس زه دې له راځمه، د یو صحافي په حیث زه یوازې خبره کولی شم، یا د انفلوئنسر په حیث زه دغه یو حق خپله دا کولی شم چې زه خپله خبره وکړم. که تاسو زمان دا تمه لرئ چې زه ډز وکړم او راپاڅم او څوک مړ کړم، څنګه چې په هغه جرګه کې تاسو دا تمه لرله چې ته چین ته لاړې یا وتښتېدې یا پټ شوې، نو ځکه دلته هم وی، نو زما داسې څه کردار نه و چې ما به یا څوک وجلی او یا به تاسو غوندې مې چاته کنځل کول یا به جذباتي کېدم. بعضې پښتنو د ډېرو موږ احترام هم کوو، ډېر پوهه پښتانه هم دي، او دا لړۍ به موږ جاري ساتو، بې حوصلې کېږو به نه، خپل غږ به شریکو. اوس راځمه د پاړه چنار دغه د 50 نه زیات انسانان پښتانه چې د چرګانو غوندې ووجلی شو، یقین په خدای وکړئ، یقین داسې چې په یو مهذبه نړۍ کې د چا چرګوړي، چرګان، چینجي دا خلک هم ساتي په دې چین کې او په نورو مجلو، چا چینجي چې دومره مړه کې که نه، چینجي د 50 نه زیات، نظام ودرېږي، هغه ټول سیسټم راونسلی شي، تپوس وشي، ایکسپلینیشن، او دا په ورځ کې کېږي. د دې دپاره دا نه وي تفتیش به کوو او ګورو به هغه ته به دا اصل خبره دا ده. اصل خبره طلا محمد شباب صاحب وایي چې هغه سر، هغه تیشی، هغه سر، هغه قصاب، هغه جلاد دی، د تیرو او د رڼا هغه تضاد دی، او د دهشت په جزیره کې چې آباد دی، د دجال او سامري شریک اولاد دی. او یا زما پښتنه وینه جوړ خوږه ده، یا د سرو زرو چنچڼه مې هیواد دی. خبره دا ده، پښتنه وینه خوږه ده. د هغې وجه څه ده چې زمونږ هیواد، زمونږ خاوره، یاد دې وي زمونږ خاوره په 14 اګست 1940 دا پاکستان نه و، دا پښتنه خاوره وه.
پښتون وطن چې څه ته موږ وایو. دغسې په 12 اګست، په 11 اګست، دا د 14 اګست نه پس دا پښتانه د پاکستان سره ضم شو. نو دا زمونږ وطن دی ښه. د 14 اګست نه مخکې که خبره کوو، نو زمونږ وطن چې دی که نه، دا ډېر شتمن وطن دی، ډېر شتمن. دا ATM دی، ATM. د دغه ATM د کیش کولو لپاره دا ټولې انې بانې دي. دا شیعه سني، دا فرقواریت، د یو ځای ملا را پاڅول، هغه فیډ کول، هغه ته څه ورکول، د بل فرقې ملا، دا فرقې مرقې اخوا دیخوا، دا هر څه موږ سره د دې وسایلو په بنیاد باندې کیږي. دلته د افغانستان سره پوله، بیا د وزیرستان نه واخله او تر هغه شانګلې او بیا دې خوا د سرای نورنګ پورې دا وسایل. زما وطن د سرو او سپینو نه ډک، زمونږ شاعرانو، ادیبانو، مشرانو، د دې وطن ریښتوني مبارزانو ځای په ځای دا ویلي دي. تر څو چې په دې وطن کې دا وسایل وي، نو د نړیوالو قوتونو په ایما باندې د دې ځای یو څو د هغو ساتلي غلامان، هغو به دلته دا جنګ ساتي. دا ډېرې سطحي خبرې دي چې موږ دا وایو چې شیعه او سني او فرقواریت او فلانې ډنګرې. دا انجینیرډ لوبه ده. دا څیزونه زموږ ذهنونو کې راکړلی شوي دي کې شک نشته دی چې د شیعه او د سني ستونزې دومره خطرناک شکل اختیار کړی دی. خو وجه څه ده چې دومره ماشوم را پیدا شي او ته هغه ته خبره کوي چې دې شیعهګانو موږ سره دومره ظلمونه کړي دي. هلته د شیعه معصوم ته خبره کوي چې دې سنیانو موږ سره دا ظلمونه. اوس دا کیسه نه ده، دا به د ظلم یو نوی داستان د شیعهګانو بچو ته ویلی کېږي چې دا سنیانو کړي وو، بیا د سنیانو بچو ته دا شیعهګانو کړي وو، دا هغه ده. نو په لاشعور کې نه دی دا ذهن. ته دې ته مسلسل د ډوکالي نه یوه خبره کوه 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 کوه، دا لاشعور بیا بل څه نه مني، ده کې بیا هغه پاخه شي. نو دا مسلسل د دې وسایلو د لوټلو دپاره، د دې وطن د مقبوضه ساتلو دپاره مسلسل د منبر نه، د جومات نه، د ماتمګاه نه، د یو ځای نه، د بل ځای نه، د اخوا نه، د دې خوا نه دا خبرې شوي دي. نو موږ د مزغو نه کار نه اخلو، موږ د ټوپک نه کار اخلو، د ډز نه کار اخلو. او دې کې فایده ده د هغه چا څوک چې زموږ وسایل لوټي. بیا څه وایي؟ حالات ښه نه دي، اړی ګړی دی، موږ به دلته پراته وو، موږ حالات ټیک کوو. نو کوم دی چې حالات ټیک شو؟ سیده بانو یوه ښځه وه، د BBC یو ریپورټ دی. کله چې دا قافله را روانېده که نه، هغه پویه وه، مشره ښځه وه. هغې ویل زه له دې سیکیورټي نه مطمئن نه یم. یوازې دوی سره 6 یا 7 د سیکیورټي اهلکارو. دومره غټې قافلې سره په یو داسې اړي ګړي کې 6 یا 7 اهلکار څنګه ته ورکړي؟ عقلوم یو شی دی. نو هغې ویل زه مطمئن نه یم، خو بیا هغو ته وایي چې نه ته کښېنه او پرېږده او دا ستا خبرې نه دي. نو سیکیورټي بیا وي چې موږ ته پته نه لګېده چې دا فایرنګ د کوم ځای نه کېده. دا څنګه چل دی؟ ته چې ما ساتې او تا ته دا پته نه لګي، نو بیا خو زړګیا. هغه وایي چې دې خبره کې په تا باندې څه شک ماک دی. حقیقت خبره دا د حقیقت خبره. ساحل صاحب ډېر مخکې ویلي دي او بیا دې پښتنو ته ویلي دي، څو پورې چې وانخلي شعور، اجتماعي غیرت، سوځي به جونګړې بنګلوال به تماشې کوي. اجتماعي غیرت څه دی؟ دا ناپوه پښتانه، دا بې علمه ځوانان چې صرف د فیسبوک غازیان دي، دوی ما ته کنځلو کې او کرن خان ته او بختیار خټک صاحب ته او عباسین صاحب ته پکې هم څه خلک کنځل کوي. زړګیا دا ستاسو ډېر جاهل پند دی. دا زمونږ کار نه دی. زمونږ کار هم دا دی چې ګوره دا آواز ما پورته کړو، هغه ورځ مې پوسټ کړی دی، نن بیا کوم. تاسو دپاره هره ممکنه هڅه. دا کار دی د پولیټیکل لیډرشپ. دا کار دی د محمود خان اچکزی صاحب، ایمل ولی صاحب، شیرپاو صاحب، علی امین ګنډاپور صاحب، امیر مقام صاحب. داسې پسې ځئ چې په پښتون وطن کې کم سیاسي ګوند دی او سیاسي وګړی دی، دا ټول زمونږ ملزمان نه مجرمان دي. ګوره د خبرې حل ته تاسو نه ځئ. تاسو نران شئ راشئ ما ته کنځل وکئ او بل آرټسټ ته او بل هنرمند ته او بل صحافي ته. د خدای مسلمانانو موږ دې کې کولی څه شو؟ موږ خو هم تاسو باندې بېوسه وو. دغلته به سواله په فوټپات پراته وو، هېڅ پته به مو نه لګي. موږ په آواز کې په خبره کې یوازې د اویرنس، د خبرتیا، معلوماتو درکولو پورې زور شته. باقي به
د پارلمان د لارې، د احتجاج د لارې، د غونډې د لارې، د جرګې د لارې پولیټیکل لیډرشپ ودرېږي او ډېر نر، ډېر په ایماندارۍ او ډېره په پاکه جذبه به ودرېږي. او داسې به ودرېږي چې بیا به هغه کله کیني نه او اخري پریکړې به کوي. نوې عمراني معاهده به کوي د دې ریاست سره. ده ته به رښتیا خبره کوي چې ریاسته ته ځان بدلی که ځان نه بدلی. حقیقت دا دی، حقیقت چې ډېر لوی ظلم جبر روان دی او د یو اوږدې مودې راسې روان دی یار. ای د امن خدایه، زه 40 کلن شوم او ای د امن خدایه هغسې لا جنګ دی. یاره دا څنګه چل دی؟ موږ کوشش وکړو چې دلته انویسټرز راشي، خلک راشي، کله آرټس کرکټ لیګ کوو، کله لوبې کوو، کله ټپه کوو، کله سندره ویو. موږ چې دلته خلکو ته هیله ورکو، امید ورکو چې ژوند دی، امن دی، خوشحالي ده. او دوی یو ټوسو کې او زمونږ ټول هغه هلې ځلې، هغه منډې، هغه شنډې کې زړه مو درد کوي، زړه مو دردېږي. په دې وطن کې هره ورځ د ژړا ده، هره ورځ د ویر ده، هره ورځ د ماتم ده. او موږ بیا په هغه ماتم ویر غم جړغونې ساندې ماحول کې د ژوند پیدا کولو یوه هڅه کوو. ټپه کوو، شعر ویو، ژوند پاشي کوو، ځوانان راغونډ کوو، د مینې خبره کوو، د امن خبره کوو، د خوشحالۍ خبره کوو. دا هر څه په دې بنیاد چې دا وطن موږ نه پرېږدو، په دې وطن کې او په هر حال باندې دلته وو. نو د دې ټولو خبرو غرض مې دا دی چې پولیټیکل سیاسي مشران په سنجیده توګه په یوه خبره په مستقل مزاج انداز ناست نه وي او واضحه تګلاره نه ټاکلې دي ریاست سره. دا ټوکې دي، دا به رواني، دا به کېږي، دا هسې دا د فیسبوک کنځلې او جذباتي کېده او افسر افغان جرګې نه رانغی او فلانی ډنګری، دا هسې ګپې شپې دي. رښتیا خبره به دا وي ټول پولیټیکل لیډرشپ په یو پیج ودرېده، په ایماندار. دا خبره اون کول، اوس تاسو ګورئ دا د پاړه چنار خبره ده. دې کې د سوات او د دیر او د چکدرې او د شانګلې او د یو ځای بل ځای پښتون هغسې احساس ورته نه دی راپارېدلی. دا خبره د پښتون وطن خبره ګڼل دي، دا خبره د ځان خبره ګڼل دي، دا خبره خپله ګڼل دي. او موږ په دې ایمانو چې مړه دا پاکستان دی راشي، د ده مشندري دی راشي. ګورئ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې یو صحابي یمن ته لاړ او د هغه ځای څه مال، څه ګټه، څه پیسې هغه یې رالېږلي مدینې ته. دا اسلامي خبره هم ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وایي چې اول دا په یمن کې ولګوه چې څه شی پاتې شي به یې دلته راولګوه. چې کوم څیز چېرته پیدا کېږي اول د هغې حق دی. یاره دا اسلام هم وایي، پښتو هم وایي، ساینس هم وایي، دا خو عقل هم وایي یاره. نو ګیس به زمای، چلغوزي به زمای، کرومایډ به زمای، زمرود به زمای، او تا پې ماته دلته شر جوړ کړی دی، غویمه دې جوړه کړې ده، ما تیارې او بیا دلته پروت وی چې دا به زه لوټ کومه. لکه د دې خبرو بنیاد مې درته وښوښه چې کوم ځای کې مسله ده. مسله ATM زمونږ وسایل. دا ګورئ دا ملګري ډېرې سطحي خبرې وکړي، دا وکړو، دا هغه وکړو، دا هغه کوی ته چې زه بیا دا خبره کوم سپی وغورځېږي، سپی به ترې راوچتی، نو هله به ته خپلې مسلې حل کولی شي. نو لحاظه دا خبره بیا دې ټولو پښتنو ته کومه، جذباتي کېږئ مه، دا د کنځلو شی نه دی، دا د دې خبرو شی نه دی. دا د عقل، د سوچ، د فکر، د علم مبارزه ده. دا د مهذبه جنگ میدان ته قلم وړه غواړي، مکالمه وړه غواړي. ممتاز لالا وایي چې ښکلی دې په څنګ کې دی، مچکې ترېنه واخله او هېڅ رحم ونه کړې، کلکې ترېنه واخله. موږ مکالمه منو خو دیو دې ومني، جبې ورسره پرېږده، ټوپکې ترېنه واخله. دا د مکالمې، دا د ټکنالوجي، دا د نوي دور یو ډېر مهذبه لار به اختیارو، مکالمه به کوو. خو هر سړی په دې پوه شي دا مسله ما او تا نشو حل کولی. پولیټیکل لیډرشپ به ټول ودرېږي، نو بیا د هغو خپل تنظیمونه دي، د هغو خپل خلک دي او دا وطن به اون کوي. خفه کېږو به نه، خو پښتون وطن لا هغسې چا نه دی اون کړی، هیڅ چا هغسې نه دی اون کړی. ساحل صاحب هغه شعر مفهوم دی، تار پروت دی، چا راټول نه کو ساحله. دا پښتون وطن ګریوان د لیونی دی. دا وطن دا چا نه دی راټول کړی، دا چا نه دی اون کړی. یوازې خبرې دي، پولیټیکل سکورینګ دی.
ګنې دا داسې غمیزه ده، داسې واقعه ده. زه دا ګڼمه چې په دې باندې دا پوره پښتون لیډرشپ هر څه ودرولی وی په خیبر پښتونخوا کې. ګنډاپور صاحب وایي چې تفتیش به کوو او په 24 نومبر باندې روان دی اسلام آباد ته. های های خدایه ستا نوم خو بېشکه معتبر دی، خو زما په جاهلانو باندې سر دی. نو نو پویا دا دلته څه کېږي او بیا دا موږ خبرې څه کوو او بیا د دې پښتنو بعضې ځوانانو نوم بلها ګیلمونو یار بلها ګیلمونو. هغه کنزلمار نسل لګیا دی پیدا کېږي، هغو سره هېڅ احساس نشته، هېڅ درد نشته، یوازې د فیسبوک کنزلو ته ناست دي. خو موږ به هڅه دا کوو چې ډېر په پسته لهجه د علم د عقل د دلیل په بنیاد د دې وطن د ریښتوني بچي په حیث خپله یوه خبره تر تاسو در رسوو. دغه آخري خبره دا ټول جنگ د وسایلو دی، دا د معاش دی، دا پښتون وطن ATM دی د دې ریاست. تر څو پورې چې موږ او ریاست په منځ کې یو واضحه تګلاره عمراني معاهده نه کړی شوي، تر هغې پورې به دا لړۍ همدغسې دوام لري. او تر څو چې پولیټیکل لیډرشپ په رښتیا معنا کې وطن خپل نه یې ګڼلی، تر هغې پورې به ته کنځل کې او موږ به خبرې کوو، خو دا سلسله به ودرېږي نه. خدایه ته په خپل رحم باندې هغه وایي چې مودې وشوې د عرش نه تماشه کوې د فرش. یا خدایه دا وطن مې د خدای د مخ نه جوړ کړي. خوشحاله راته اوسئ. ډېره مینه او احترام.